خالد اورکزی د اورکزی سټوډنټ ویلفیر سوسایټي پریزیډنټ یم او لکه څرنګه تاسو ته پته دی چې په باره علاقو کې اورکزو کې مونږ کلتوري شیزونه په حجرو کې کوم شی پروت وي همدارنګې د مونږ حجرې په دې کې آبادې دي او هر یو شی د مونږ حجرو ثقافت ولا کوم شیزونه دي هغه د مونږ په دې سټال کې تاسو کتل شو دا سټالونه دي هر یو شی چې مونږ اورکزو سره ریلیټډ وي هغه د مونږ په سټال کې موجود دي دا موږ ټول مروتو ثقافتي خوراک ته دا موږ مروتو ثقافتي ډریس ته الحمدلله موږ نن ډېر خوشحاله یو ډېر ټایم بعد موږ یونیورسټي چې دا ایونټ ته زه غواړم چې دا ایونټ بار باري او الحمدلله ډېر خوند کوي में जो कमिंग सेमेस्टर के लिए तैयार हो जाए स्टडीज़ के लिए आप देखिए ये जितने भी स्टॉल्स हैं इसमें उन्होंने अपने अपने इलाके की कल्चर डिस्प्ले की है। इसी से एक तो जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान की कल्चर तो यूनिक है और बहुत रिच भी है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पड़ी थी कि मुझे ख़ुद भी पता नहीं था कि लेकिन हमारे जो यूथ हों इनको भी पता नहीं होंगे कि क्या चीज़ है और इसका मकसद क्या है, इसके इस्तेमाल क्या है। तो हमें चाहिए कि हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में इसी किस्म की कल्चर इवेंट्स अरेंज करें ताकि हम अपनी जो हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है पुराना पर्टिकुलरली, हम अपने कमिंग जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सके। पूरा दुनिया ته نن د کس چې پیغام ورکړي او د میډیا په توسط سره دا بدن پورا په پاکستان کې خلک ګوري پورا په دنیا کې بدن خلک ګوري څه کس کې کوم پښتانه دي هغه ماشاءالله هغه امن غواړي اور هغه یو امن پسند قومونه دي اور بیا پاکستان یو کم امیج دی هغه نن دنیا ته بزي چې پاکستان کم یونیورسيټي دي کم د سټوډنټس دي کم خلک دي هغه خپل کلچر سره تړلي دي خپل کلچر په توسط سره امن کم پیغام دی هغه ورکړي کلچر ایونټ نه هر تاسو دا معلومولی سو چې موږ چې کوم د پښتانه د امن پرست خلک دي او د کلچر چې کوم د په دغې کې افریدیان هدي او کوواټ بنګش مروت بیټني نو هر یو چې کوم د خپل ایونټ سټالونه هلګولې دي چې کوم ابا وجداد په زمانه کې چې کوم شیان استعمالېدل هغه ارینج کړي دي داسې شیان چې موږ پهله نه ولیدلې هغه مو هم ولیده او ماشاءالله ډېر زیات ایکسپیرینس مو وسلی موږ سره مختلف قسم کې اور زمانه والا چې کوم انسټرومنټ دا موږ سره پراته دي او چونکی اوس ډېر پکې او شو چینجز پکې وشو نو ماډرن سمونه پکې راوتل او تاسو کیمرې نظر سره کتره موږ سره مختلف قسم ته سامان دي فار ایگزامپل دا موږ سره کوزه ده او تختای ده موږ سره کاربون او چانک دي موږ سره هغه نه علاوه موږ سره دا ډبل ای ورته پښتو کې دا سامان دي هغه نه علاوه موږ سره دا زړونه دا از جړو یوز کیږي مطلب په کورونو کې